دمپوخ روش نمکین دا خو د هر چا خوښي خو مایل چې راځي که نه چې لږې کمې خرچه کې جوړ کړو غټې غوښه خو هر وخت څوک اغستی هم نشي ګران هم ده او د چرګې غوښه خو د هر چا په پونچ کې ده که نه هر څوک یې لږ اغستی شي هغې طریقه درته ښیم اسانه طریقه ده د چرګې غوښه واخلئ چې کم هم تاسو اخلئ که لیګ پیس یې اخلئ لکه پتونونه اخلئ که دغه ډرمس پیس پکې اخلئ او که نه چې کومه مکس غوښه اخلئ مکس غوښه کې هم جوړېږي او بس ښه ښکلې ومینځئ او مالګه او د سرکې اوبو کې خوشته کوئ داسې یو 10-15 منټ هغې سره د دې وینه هم صفا شي او بوی هم ختم شي ښه بیا پکې کټس ولګوئ د ټولو په پتونونو کې ما کټس ولګولو ما والا دا خوښه کړې وه که نه او ستاسو خپله مرضي ده نو داسې په هر یو پیس کې کټس ولګوئ چې غټ پیس هغې کې 2 ولګوئ چې نارمل پیسونه یو کټس هم کافي دننه جوړتوب پورې پکې پیس کې کټ ولګوئ او ښه ښکلې پې مالګه واچوئ مالګه مې پې ځکه واچوله هر طرف ته پې مکس کا مالګه بعد کې بیا مونږ وروستو بیا هم اچو خو ما پیله نم په دې الوګانو په دې دغه مالګه بیله ولګوله او بس الوګانو ته په منځ نیم کوي ښه ښکلې ومینځئ او په منځ یې 2 حصې کوي ډېرې حصې مې نه دي جوړې کړي او بس لاندې ورته کېږدئ الوګان او د پاسه پې پیاز چې دي 2 غټ پیاز ما اخیستي دي ما په منځ باندې داسې ګول ګول څنګه مونږ سلاد ته نه کټ کړو خو دا غټ ما کټ کړي بس دا پې داسې واچوئ الوګانو د پاسه خو ټول به نه اچوئ نیم پیاز پې واچوئ نیم پرېږدئ او بیا پې د پاسه د چرګې غوښه کېدی د چرګې غوښه چې دا مونږ پې د پاسه ږدو لاندې نږدو ځکه چې الو سوځي نه که ستاسو اوبه چېرته وچې شوې کله انسان د ګیس ونه تیز پاتې شي یا ونه تیز شي که نه اکثر ته اوبه وچېږي نه د دې نو بیا هم دا الو چې دی دا دې کې دا خوبي چې دا سوځي نه بیا مې پې غوښه ټوله کېښوه او تاسو سره که نیمبو وي د نیمبو جوس پې دلته واچوئ زه خو چې فریج ته ودرېدم نیمبو نه و مایل زه خیر دی سړ خوړلی چې نشته نه دي وي او مالګه مې پې واچوله او بیا مې پې پیاز هغه دغه کېښو دا غوښه چې یې که نه دا د چرګې دا غوښه دا ډېره ترسکونه نه وي نو دې وجې نه ما دلته 2 ټماټر واغېستو ډېر نه هغه مې په منځ باندې 4 حصې جوړې کړي مې پې کېښو مایل چې لږ د ټماټر چې کوم دا جوس دی دا په دې غوښه کې لاړه شي او شنه مرچکي مې پې کټ کړي واچوله د پاسه او اوس به راواخلو اوږه تاسو زیات اچوئ کم اچوئ دا تاسو باندې ده مطلب څو غوټې پکې ږدئ خو د دې دومره فایدې دي که نه دومره مزه کوي که نه پکې نرمه شي او بیا یې موږ روباسو لکه خوند هم زیات دی زما پکې 4 اوږې کېښوي موږ دپاره دا کافي دي ادرک مې والا نری کټ کو مطلب اوږد والا کټ کوي پې کېږدئ د پاسه پې واچوئ او بیا پې موږ واچو کوکینګ آیل کوکینګ آیل چې دی دا لږ زیات پې واچوئ او که چېرته چربي د سره وه یا لم د سره و دې نه بهترینه خبره بله وینه خو مونږ چې په کوم ځای کې اوسېږو دلته لم ملاوېدل صرف لم ملاوېدل ډېره مشکله خبره ده که نه اسلام آباد ځنه ایریو کې نه ملاوېږي بس 1 ګیلاس اوبه مې پې واچولې پوره 1 ګیلاس هم نه څه کم او لږه شانتې مې پې ټکېدلې دنیا واچوله نیمه چمچ او نیمه چمچ به پې نیمه چمچ نم کمه زیره پې اچوم زیره لږ رنګ کې توره ځکه پې لږه اچوم دا وینئ ثابته زیره مې پې واچوله رښتیا سوري ټکېدلې نه ده ثابته زیره مې پې واچوله ټکېدلې زیره چې دا مثال د ګرمې مسالې دی ځکه مې پې نه اچوله دې سره چې د دې غوښې لږ مونږ خوند وړو ترسکوني وړو داسې که تاسو پکې یو نیم شی ځان نه ایډ کړئ دې کې هېڅ بده نه ښه شی دی ښې مسالې وي ښه بیا اوړه واخلي عام هغه ګل اوړه لږ کلک دغه کوي مطلب خوشکه کې لږ ووښئ او بس بیا پې سایډونه نه راتاو کوي ډکن پې کېږدئ او ښه یې پریس کوي او بیا تاسو چې دی دا د پاس نه پې دروند شی هم کېږدئ او پیله وله 10 منټه ورکوئ تیز ګیس باندې تاسو ښکاري بیا وله ما ګیس روکو دا به اوس په دم باندې پخېږي په نري ګیس باندې او که په هور پخوئ نو بیا وله باندې کولې پرېږدئ او دلته یې پوره شوه 1 ګنټه د 15 منټه د پاسه 1 ګنټه خو لکه 1 ګنټه کې ښه کافي نرمه شي هغې نه پس ما خلاصه کړه ښه تاسو چې دا اوړه به چیک کوئ لاس به سره سایډونو کې تېروئ ګورئ به چې چېرته ترېنه هوا وځي اځې به وله بندوئ نو دې ځای کې دا واخلئ مزېدار دمپوخ شو تیار تاسو وګورئ دا غوښه داسې نرمه ده که نه چې چمچ زه به وروړم چمچ سره ماتېږي الو چې دی عام داسې ښکلی نرم شوی دی ځان ته ښه تاسو لکه په دې ځای کې پکې اوبه ښکاري ګیس به لاندې ښه تیز کوي نو اوبه به یې وچوي خو چېړئ به یې نه او که نه اوبه پې غواړي چې داسې لږې وي لکه دا ما پکې لږه لږه ګریوي غوندې پرېښې ده ښوروا ولې چې موږ له تنور نه نان راغوښتي دي او نان سره بیا اوچ تېرېدل ډېره ګرانه شي لکه داسې دا اوچه غوښه خوړل چې دی دا ګرانه شي نو ځکه پکې ما لږ شانتې ګریوي مطلب دا اوبو والا دغه نمي پرېښې ده خو ډېره نه ده دا آینده تاسو ته ښکاري چې دا ما پې واچوله او که لمي ده خو ټول بیا غوړي روزي مونږ غټه غوښه چې دا اکثر چې خپلې چربي کې ولم کې پخو هغې کې بیا مونږ غوړي او دغه تیل نه اچوو هغې خو بیا یو بل رنګې خوند دي هغې ته خو خیر نه برابرېږي خو دومره مزېداره وه دومره که نه د الوی خپله ذایقه وه د لمې خپله ذایقه وه دا اوږه نه ده دې ته لږ زور ورکوي دا ترېنه داسې ښکلې روزي که نه چې داسې د دغه په رنګې لکه نرمه نرمې داسې بس واخلي مزېدار روشت شو تیار